السلام علیکم ملګرو د زکا اشرف او د جیشا په ساوث افریقا کې میټینګ شوی دی د ICC یو میټینګ په ساوث افریقا کې ارګنایز شو چې هغه کې جیشا او زکا اشرف میټینګ کړی دی په سوشل میډیا او په الکترونیک میډیا پرون دا خبره ډیره زیاته گردش کې و چې زکا اشرف جیشا ته د پاکستان ته دراتلو دعوت ورکړی دی چې راشه په پاکستان کې د ایشیا کپ سم میچز دي هغه وګوره او جیشا د زکا اشرف دغه دعوت قبول کړی دی جی دا زنه هم دا په الکترونیک میډیا ایون په دې غټ خبرونو دا چینل نه دي په دې باندې دا خبره ډیره زیاته گردش کې کېده چې تاسو کتلی هم بیا وای جیشا ولا زکا اشرف ته هم دعوت ورکړی دی چې زکا اشرف سے تم راشه په انډیا کې ورلد کپ ته الته ما سره چې شربت مو کې او د ورلد کپ سم میچز به مو ګوري دا خبره چې کوم دی دا د الکترونیک میډیا ولا کې دا زه د خپل ځان نه کوم دا هغه جیشا رجی چې کم جیشا د ایشیا کپ مخالفت کړی دی چې کم جیشا په پاکستان کې ایشیا کپ نه غواړي نو هغه څنګه په یو ورځ کې دومره چین شو چې پاکستان ته راځي او د ایشیا کپ میچز ګوري جی دا زمونږه میډیا چې کومه ده ای کله کله داسې قسم خبرو کې چې بیخي حقیقت پکې وینه نو دې خبره کې هیڅ قسم ریالټي نشته دې خبره کې هیڅ قسم صداقت نشته جیشا پاکستان ته نه راځي او نه د ایشیا کپ فیور کې هغه اوس تر اوسه پورې دی تاسو له معلومه ده ایشیا کپ څلور میچز په پاکستان کې دي او نه میچز کوم دي په سریلانکا کې دي جیشا تر اوسه پورې د پاکستان خلاف ته تر اوسه پورې د ایشیا کپ خلاف ته تر اوسه پورې نه خپل ټیم پاکستان ته رالیږي او نه خپل پاکستان ته راځي جی نو پرون کرک بس ته انټرویو ورکولو دوران کې کمپلیټلی د انډیا چې کم BCCI چې کم رهنما دي ای د دې خبرې پوره تردید کړي دي چې د کې هیڅ قسم حقیقت نشته لري چونکه دا پاکستان د میډیا طرف دا خبره گردش شوې ده خو د کې هیڅ قسم حقیقت نشته او جیشا په هیڅ قانون هم پاکستان ته نه ځي ګوره ICC یو میټینګ ارګنایز کوي په کال کې یو ځل یا کال کې دوه ځله مختلف ملکونو کې دا میټینګ چې کوم په ساوث افریقا کې په 9 جولای باندې چې په دې کې دا پاکستان سره نور څومره هم د کرکټ ملکونه دي د غي چیرمنان په دغه میټینګ کې شرکت کوي او مختلف ایشوز باندې خبره کوي مختلف رولز اند ریګولیشن باندې د کرکټ حواله سره مختلف یو ډسکشن کیږي یو میټینګ کیږي او دا میټینګ ICC ارګنایز کوي د دې هډ چې کوم وی ICC وي دا مطلب د ایشیا کپ یا د استرالیا د بورډ طرف یا د بنگلاديش د بورډ طرف یا د پاکستان د بورډ طرف دا میټینګ نه وي نو په دغه میټینګ کې زکا اشرف هم مطلب دعوت ولا شو خامخا غو پکې خامخا ناسته کړی وي جیشا هم دغه میټینګ ته راغلو نو یو بل سره ملاقات شوی زدا نه يم چې ملاقات پې نه شو یو بل سره ملاقات شوی هاي هلو بشوي خامخا د ICC میټینګ خدا سه هیڅ قسم خبره نه شوی چې جیشا سه برازي پاکستان ته د ICC میچز بګوري سوري د ایشیا کپ میچز بګوري او خپل ټیم ایشیا کپ ته نه را لګي نو ډیرو خلکو پرون دا خبره په میډیا مال هم سکسانو میسج وکړي چې دی حواله سره مطلب د پاکستان او انډیا چې کم کرکټ ته اب اوس بحال شي سیریز به هم شروع شي انډیا به هم پاکستان ته راځي پاکستان به هم انډیا لزي او چونکه دا یو تصویر چې کوم تاسو سره په دې سکرین باندې ښکاري دا یو تصویر صرف شیر شو او دې تصویر نه ګوره زموږ میډیا دومره غټه خبره جوړه کا چې جیشا پاکستان ته راواله چونکه دا کار چې کوم دی د انډیا میډیا دی ای چې کوم دی داسې قسم تړقادار خبر راولي د خپل چینل TRP د پاره خو هغه چل چې کوم دی اوس د پاکستان الکترونیک میډیا هم زده کړی دی مطلب خبرې مې دا چې د دروغ یو خبر شریکي کرکټ مینوالو سره یا سیاسي پالیټکس حواله سره د دروغ یو خبر مخې دراشي چونکه هیڅ قسم صداقت نه وي خدا کومه خبره چې لموکه او دا کمپلیټلی ریل ده چې جیشا هیڅ کله هم پاکستان ته ناراضي او نو ول زکا اشرف د چیو یا د ایشیا کپ ته دراتلو د میچز کتلو سره دعوت ورکړی دی نو دا یو اپډیټ مې تاسو سره شریک کولو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام